علماء یو واقعه لیکلې ده چې یو ښه سړی و عارف بالله دې ښه سړي یو عیسوي له ورلی او چې کله عیسوي له ورلی عیسوي ته ویل چې ته مسلمان شه ایمان راوړه جنت به دې نصیب شي عیسوي ورته وویل چې زما جنت ته ضرورت نشته زه په جنت څه کومه بیا ورته دې ښه سړي وویل چې ایمان راوړه مسلمان شه د جهنم نه وبچ شي هغه ویل زه د جهنم نه زه نه یېرېږم بیا ورته د ښه سړي وویل چې ایمان راوړه د الله دیدار ملاقات به دې نصیب شي ایستا سړي کلمه وویله مسلمان شو چې کله عیسوي مسلمان شو کلمه وویله الله قدرت ته ګوره یو ورځ به پس ته مړ شو او چې کله مړ شو نو بیا دغه چا په خوب کې ولیده او تپوس یې ته وکړل چې الله سره څه وکړل ویل الله تعالی ما ته وفرمایل چې راځه تا زما د ملاقات د وجې نه ایمان راوړی دی راځه اوس زما ملاقات وکړه نو محترمو په هر شي باندې د الله نعمت پورته دی ایمان راوړل د دې وجې نه چې جنت ته لاړ شم ایمان د دې وجې نه راوړئ چې زه پکې د الله تعالی سره ملاقات وکړم الله زما نه خوشحاله شي د جهنم د یېرې نه د الله د یېرې نه ایمان راوړل پکار دي او نیکي هم د الله د یېرې نه کول پکار دي او بدي هم د الله د یېرې نه چې کوم د پرېښودل پکار دي دا د ایمان یو علامه ده چې موږ تاسو ځان